سلامونه د سونو پښتونخوا سوات نه عصمت علي اخون یم. کتونکو او اوریدونکو نن مو درته مشاعره راوړې ده، ازاده مشاعره. شاعران ملګري را سره دي او د هغوی نه به شعرونه اورو. شاعرانو ملګرو کې را سره مشر میلمه سید احمد ګل صاحب دی چې د کراچۍ نه راغلی او زمونږ صحافي ملګری ناصر عالم بابا را سره دی او دغه سره په څنګ کې ناست افضل خان محمد زی را سره دی. د دیو نه به شعرونه اورو او هیله لرم چې شعرونه به ستاسو خوښیږي او خوند به ترې اخلئ. خپل مشر میلمه سید احمد ګل صاحب له دعوت ورکوم چې هغوی را سره خپل لنډ شانتې تعارف وکړي او خپل کلامونه را سره شریک. اول خو زه ستاسو مننه کوم، تاسو په قیمتي وخت کې زه ورغلم وبلله، ما له یو مقرره کړه. سوات کانجوی ما کراچۍ کې استوګنې یو څو شعرونه به راته ووایم، یو غزل نه او یو څو شعرونه چې د بخت او تخت قصه له منځه وځي، چې د بخت او تخت قصه له منځه وځي، هله پوهه په معنی به د همزاد شي. چې د بخت او تخت قصه له منځه وځي، هله پوهه په معنی به د همزاد شي. که دنیا سره بدل شوې لاړې ورک شوې، که دنیا سره بدل شوې لاړې ورک شوې، دنیا ځان سره بدله کړه چې یاد شي. مننه جي مننه کوم. او شعر دی چې مینه مینه شه چې مینه کې تحلیل شي، مینه مینه شه چې مینه کې تحلیل شي، د زوال د اندېښنې نه به آزاد شي. مننه کوم. مینه مینه شه چې مینه کې تحلیل شي، د زوال د اندېښنې نه به آزاد شي. او یو غزل عرض کوم درته چې ستاسو ټولو په درناوي کې چې د حالاتو خو لږ تاب راوړمه، چې د حالاتو خو لږ تاب راوړمه، ستا هر یو سوال له به جواب راوړمه. چې د حالاتو خو لږ تاب راوړمه، ستا هر یو سوال له به جواب راوړمه. او رحیل د لاسو شته نه لوست له سترګې، رحیل د لاسو شته نه لوست له سترګې، چاله د مخ سوی کتاب راوړمه. مور چې د سړی ونیسي د مخ نه لاس رحیل شي، د مور ته اشاره ده. رحیل د لاسو شته نه لوست له سترګې، چاله د مخ سوی کتاب راوړمه. او زه د شیشې او نور عالم د کاڼو، زه د شیشې او نور عالم د کاڼو، چرته دې زړه خانه خراب راوړمه. زه د شیشې او نور عالم د کاڼو، چرته دې زړه خانه خراب راوړمه. او شعر پکې دی چې خو ستړی ژوندو ستا په تمه تېر شو، خو ستړی ژوندو ستا په تمه تېر شو، د شوګیرو به څه حساب راوړمه. خو ستړی ژوندو ستا په تمه تېر شو، د شوګیرو به څه حساب راوړمه. او د پخوانۍ شان یاران راټول شي، زه به مانګی زه به رباب راوړمه. پخوانۍ شان یاران راټول شي، زه به مانګی زه به رباب راوړمه. او شعر پکې دی چې عجیبه خوب مې څو ځله ولید، اخون صاحب ته دې ډالۍ ده شعر. عجیبه خوب مې څو ځله ولید، د سرو لمبو نه سپین ګلاب راوړمه. عجیبه خوب مې څو ځله ولید، مننه، د سرو لمبو نه سپین ګلاب راوړمه. او مختار ده چې ګوله چې پاڼې د ګلاب نه زغمي، ګوله چې پاڼې د ګلاب نه زغمي، داسې رخسار له څه نقاب راوړمه. چې د حالاتو خو لږ تاب راوړمه، ستا هر یو سوال له به جواب راوړمه. مننه کوم، ټول مننه. ډېره زیاته مننه ګل صاحب، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. اوس راځو ناصر عالم بابا له. ناصر عالم بابا زموږ صحافي ملګری دی او شاعر هم دی، نو غوښتله مې چې د هغوی کلام هم ستاسو سره شریک کړم. تاسو د کلام په حواله زه بلکې خپل د ځان دپاره یو اعزاز ګڼم چې اخوند صاحب ډېر ښه لیکوال دی، نو ما لې نن دعوت راکړو. وایي کله چې د ذهن او د خیال رشته آباده شي، کله چې ذهن او د خیال رشته آباده شي، هله د صورت او د جمال رشته آباده. کله چې اشنا شي څوک د عشق د مرحلو سره، هله د فراق او د وصال رشته آباده شي. او کله منتظر چې په واده شي د راتلو د چا، هله د لمحې سره د کال رشته آباده شي. کله چې د چا د مخ نه زلف هوا پورته کی، هله د زړګي سره د ټال رشته آباده شي. هسې خو قاتل وي ساده حسن جلات هله شي، کله چې د زنې سره د خال رشته آباده شي، هله نغمه جوړه شي،
غذا روح او زړګي لره کله چې د ساس سره د تال رشته واده شي. افضل خان محمد زیرا سره هم میلمه دی، شاعر ملګری دی زمونږ او شعر لیکي، نو غوښتلی مې چې د هغوی کلام هم ستاسو سره شریک کم. محمدي صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم، جوړ تکړه خوشحاله. اول خو اخوند صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو ډېر مشرانو سره مونږ راوغو. سوات بلوګرام یو تاریخي کلی چې دی د هغې سره مې تعلق دی او یو میډیسن کمپني ده په هغې کې کار کوم. غزل چې دی هغه به تاسو ته ووایم. مشره کې زه شوم روان او دا دی ته به اوس راځې په لاره. زه شوم روان او دا دی ته به اوس راځې په لاره. زړه دې خوږېږي چې یوازې چېرته ځې په لاره. مهرباني. زه شوم روان او دا دی ته به اوس راځې په لاره. زړه دې خوږېږي چې یوازې چېرته ځې په لاره. او زما خو شک شو د دې کلي خلک ټول ماړه دي. زما خو شک شو د دې کلي خلک ټول ماړه دي. دغه چې غواړي د جومات په نوم چندې په لاره. مهرباني. زما خو شک شو د دې کلي خلک ټول ماړه دي. دغه چې غواړي د جومات په نوم چندې په لاره. او دا شعر ګل صاحب تاسو ته ډالۍ چې ما سره سوي یو ګلاب هغه هم تاله درکم. ما سره سوي یو ګلاب هغه هم تاله درکم خو چې واپس شم ځان له راوړم المیې په لاره. مهرباني. او هغه که نشته خو یادونه یې تر اوسه راځي. اخوند صاحب هغه که نشته خو یادونه یې تر اوسه راځي. زه پېښور ته اکثر ځم د چارسدې په لاره. مهرباني. مهرباني. هغه که نشته خو یادونه یې تر اوسه راځي. زه پېښور ته اکثر ځم د چارسدې په لاره. افضل پام په لاره تګ د دغه خلکو پرېږده. افضل پام په لاره تګ د دغه خلکو پرېږده. دوی سره څو ځلې لوټ شوي قافلې په لاره. ډیره زیاته مننه محمدي صاحب. ګل صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه او بابا ستاسو هم ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، آباد راته اوسئ. جی کتونکو او اوریدونکو هیله لرم چې مشاعره به زمونږ ستاسو خوښه شي او موږ به هڅه کوو، کوشش به کوو چې هم د دې په شانتې نورې مشاعرې تاسو ته راوړو او ستاسو سره یې شریکې کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.